کتونکو دې وخت کې په منډه هیډ ورکس باندې ولاړ یو اسسټنټ کمشنر تاسو موجود دی د هغوی نه به تفصیل اخلو چې دې وخت کې څه صورت حال دی 400 خلکو ته څه میسیج ورکوي نو زما سره جي خپله پېژنګلو کې زموږ د کتونکو سره او په دې موقع باندې به جي څه وایي میسیج دا دې وخت کې موږ مومند انتظامیه تاسو سره مخاطب زه اسسټنټ کمشنر یکغونډ لور مومند عبدالله تاسو ته مخاطب یم ټیک ده ما سره داود خان اډیشنل ای سي لور مومند او تحصیلدار عبدالجبار خان موجود یو څنګه چې تاسو وینئ دلته د مومند ډیم پروجیکټ هم دی او بل د ریل هم تاسو وینئ او مطلب چې کوم هغه یو سیلابي ریلۍ او اطلاع ده نو هغه دې وخت کې دا چې کومه فلو ده دا تقریبا 70,000 کیوسک ده او چې کوم هغه ریله را روانه ده او بېګا د خوځخیلې نه راتېره شوې ده او هغې چې کوم انفارمیشن دی نو هغه به تقریبا 2 لاک کیوسک ټچ کوي نو 2 لاک سره به بیا دا پول چې کوم تاسو وینئ د دې لیول ته به ورسي نو موږ عوامو ته هم دا میسیج دی دلته کوم دغه چې دی کوم خلک دي چې کوم عام خلک دی ټولو ته دا درخواست دی چې خو های الرټ ته اوسیږي او مطلب احتیاطي تدابیر د ټول په ذهن کې کیدي د دې سین غاړې ته د بالکل نه راځي انتظامیه 400 انتظامیه ایم شور چې هغې خپل چې کوم احتیاطي تدابیر دی او کوم اکټیویټیز دی هغه به کوي او موږ ځان سره ریلیف آیټمز هم راوړي دي ریسکیو وال هم دلته دي زموږ مومند پولیس او هغوی ټول هم دلته موجود دي د ډیم انتظامیه هم په های الرټ ته نو بس عوامو ته دا درخواست دی چې څومره د دې اوبو نه او څومره د دې سیند نه دي ځان لرې کړي نو هغومره به ښه لکه زه چې راتلم نو ما دا دلته ولیدل چې دوی دلته مطلب دا واړه ماشومان او دوی د سیند ته ولاړو دوی د زما دا درخواست دی چې بالکل د دې نه ځان لرې وساتي او چې هر ممکن زموږ نه چې څه ریلیف کیدی شي انشاءالله هغه به کوي او زموږ الله پاک نه دا دعا ده چې الله پاک دې په موږ رحم وکړي او مطلب موږ ته د دې آفت نه بچ کړي امین عبدالله صاحب دا تو چې مومند ضلع کې یعنې پړانغار دې ځای کې ستاسو په نظر کې خو دغه اوبه دغه لیول کې راشي نو کوم ځای ته نقصانات رسولی شي نقصانات خو زموږ 2 تحصیلونه ته افیکټ کیږي یو پنډیالي تحصیل پنډیالي او یو تحصیل پړانغار نو دا سین هغه غاړه چې دا تحصیل پنډیالي ده او دا طرف چې دا تحصیل پړانغار دی نو تحصیل پړانغار کې چې کوم دا د مولاګورو دا ایریا ده نو مونږ زموږ اسټیمیشن مطابق دا های ریسک ایریا ده نو هغې کې مونږ بېګا اعلانات هم کړي دي مشران او ټول پولیس هم اکټیو دي او نور انتظامیه هم اکټیو ده نو بېګا نه اعلانات شوي دي او اوس پکې ما وزټ هم وکړو نو انشاءالله زما دا پوره امید دی چې نقصان به مونږ دومره دا کوشش کوو چې نقصان کم نه کم وشي منډه ډیم ته څه نقصان دي نه اوسه پورې الحمدلله داسې دغه نشته دي چې کوم سټرکچرز وغیره دي نو کافي مضبوط دي او موږ دا نه ایکسپیکټ کوو خو د هغې نه باوجود ټول چې کوم د دې متعلقه انتظامیه ده نو هغه اکټیو ده ټول دلته کوم سیکورټي چې کوم دغه د اف سی والا موجود دي کوم نور د وابډې انتظامیه دغه ټول په الرټ باندې پرون نه په های الرټ دي نو انشاءالله دغه زما پوره امید دی چې د دې سټرکچر ته به داسې څه نقصان نه رسي ډېره زیاته مننه کتونکو دا زموږ د 400 خوشقسمتي ده چې د مومند ضلع انتظامیه چې کمره دې وخت کې موجود ده په دغه منډه هیډ ورکس باندې اسسټنټ کمشنر عبدالله صاحب ټولو خلکو ته دا میسیج ورکړ نه یوازې د پړانغار او د پنډیالۍ تحصیل خلکو ته بلکې د 400 خلکو ته مو دغه اوبو مقدار یې ورته ډېر په ساده ټکو کې بیان کړ چې دا د پول دا کومه سطح چې ده نو دا پول به وخی خو چېرې دغه ریله راله نو دلته کې په دې کې 1,40,000 گنجایش دی نو دا ټول اوبه په 400 ورځي نو لحاظه احتیاط چې کوم دی هغه ضروري دی او چې سر خیاطي ټوپې ډېرې لالچ بالکل نه کې د سیندونو غاړه خالي کې دې وخت کې چې کوم دې ځای کې لګیا ده نو دا د مومند انتظامیه چې کومه ده هغه خلکو ته اطلاعګانې هم ورکوي او د دې سیندونو نه چې کوم دی نو دا خلک هم شړي ګورو به چې تحصیل انتظامیه دلته راغلې ده نه ده راغلې هغوی سره هم خبرې کوو زموږ سره